د ژوند حقیقت څه شی دی، بیا په دې ژوند کې ستا حیثیت څه شی دی او د وخت اهمیت څه شی دی. د دې درې واړو قدر به ته په دې ویډیو کې وپېژنې، خو که چېرې ته دې ویډیو له لږ شانتې وخت ورکړي. د 18 کالو نه واله تر 13 کالو پورې عمر خو دې صرف او صرف په دې کې ضایع کو چې تا دا سوچ کاو چې زه به غټېږم او بیا به د ځان دپاره څه ناسه کوم، خپل مستقبل به جوړوم. د 13 کالو نه واله تر 40 کالو پورې دې سوچونو او فکرونو وخوړې چې واده به وکم، بیا به مې بچي وي او د بچو تعلیم به بچو له ورکمه او بچو نه به ښه خلک جوړ کمه، یو ښه تربیت به یې وکمه. بیا د 40 کالو نه واله تر 50 کالو پورې هغه کمه سرمایه چې دې جمع کړې وه لږه شانتې، هغه درنه د بچو تعلیمونو، د بچو ودونو او د بچو مستقبل جوړولو وخوړه. او تا دا سوچ فکر کاو چې شکر دی اوس خو مې بچي رالوی شو، اوس به بچي ګټي او زه به یې خورم او زه به لږ شانتې دا ژوند انجوی کم، دې وخت نه به لږې شانتې مزې واخلم. خو افسوس ستا د بچو سره ستا دپاره وخت نه و، ولې چې هغه هم ستا په شانتې د خپلو بچو د مستقبل سوچ و فکر لرلو، هغه په خپلو بچو باندې خپل وخت ضایع کو او خپله سرمایه یې ټوله په خپلو بچو باندې لګول شروع کړو او تا دپاره د هغه سره 1 روپۍ هم نه وه. ته 80 کالو ته ورسېدې، د 80 کالو په عمر کې کمزوری هم شوې، بیا در کې دا همت هم نه و، نظر دې کمزوری شو، زړه دې کمزوری شو، نور بدن دې کمزوری شو، بیا در سره د وخت د انجوی کولو دپاره چې کوم دی 1 سیکنډ هم نه، ولې چې تا ته مزه نه درکوله. او بیا دې همیشه صرف او صرف دا یو سوچ کاو چې هغه تیر چې کوم وخت و هغه ډېر ښه و، خپل ژوند دې په ښه وخت به راشي کې تیر کو او بیا چې دغه عمر ته ورسېدې ښه وخت در باندې رانغی، بیا دې په تیر شوي وخت پسې ارمان کو. خو افسوس چې دغه وخت کې ستا بدن دومره کمزوری شو چې ته ډاکټر ته خلکو بوتلې او ډاکټرانو وویل چې د ده عمر چې کوم دی تیر دی او دا د ده زړه کې هم مسله ده، ده کې نورې هم 20 قسمه مسلې دي، دا ډېر په مشکله سره ټیک کېږي. او بالاخره تا خپل وخت چې کوم دی هغه په کټ باندې تیرول شروع کړل په ملاسته او تا صرف او صرف د روغ صورت ارمان شروع کړو. نو ګرانو کتونکو دغه دی د وخت حقیقت، د وخت قدر او ستا د ژوند حیثیت او ستا د ژوند حقیقت. ګرانو کتونکو نن که در سره کم وخت دی که نه، هغه د تا دپاره د ټولو نه ډېر زیات قیمتي وخت دی. دا وخت سبا نه راځي، بیا چې کله دا وخت تیر شو ته به بیا دې پسې ارمان کوې چې دا زما یو بهترین یو ښه وخت و، دا تیر شو مانه کاش ما په وخت باندې سوچ ونه کو، فکر مې ونه کو، بیا به افسوس کې، د افسوس نه علاوه به ستا سره هېڅ هم نه وي. نو خپل موجوده وخت وپېژنه، ته که د هر څومره عمر په دې کې خپل ځان جوړ کا، خپل مستقبل جوړ کا او د دې وخت نه چې کومه دی مزې واخله، دا وخت انجوی کا، ولې چې دا نن چې کوم سیکنډ تیر شو دا سبا نه راځي، سبا به صرف او صرف یو ارمان تا سره پاتې چې دې وخت پسې به یې کې او دا وخت به تا سره نه وي، دا به تیر شوی وي، ته به په بدن کمزوری شوی، ستا هغه عمر به تیر شوی، ستا به ځواني به تیره شوي، ستا هغه پیسه به چې کوم دی تا د بچو په مستقبل باندې خرج کړي، په مستقبل باندې پیسه هم خرج کا، په خپل ځان هم خرج کا او خپل وخت چې کومه دی انجوی کا، د وخت قدر وپېژنه. ستا هر څومره وخت چې کوم دی دا ډېر زیات قیمتي دی، ولې چې دا د ګړۍ دا ستن چې کوم ټک ټک کوي که نه، دا د وخت هغه غټې غټې لمحې کټ کوي که نه چې د دې په باره کې چې یو سړی سوچ وکړي نو ډېر عجیبه شانتې دا د ګړۍ دا وړې وړې ستنې دومره غټ عبرت تا ته درکوي، خو که چېرې ته د وخت قدر وپېژنې او که چېرې ته په دې باندې پوه شي نو کوشش وکړه، دا وخت دې ډېر قیمتي دی، سبا در باندې دا وخت نه راځي، بله ورځ در باندې دا وخت نه راځي، کم وخت چې تیر شو هغه بیا واپس نه راګرځي. نو کوشش وکړه خپل وخت نن وپېژنه، د خپل وخت قدر نن وپېژنه، خپله ځواني نن وپېژنه، خپل مستقبل جوړ کا، د خپلو بچو مستقبل جوړ کا، د خپل ژوند نه مزې واخله او خپل ژوند انجوی کا، چې سبا دې وخت پسې ارمان نه کې او سبا خو دې دا ارمان نه وي په زړه کې چې په کټ پروت او وایې چې کاش چې تیر وخت وی، چې سبا دا په نرۍ سره وایې چې هاو زما هغه تیر وخت ما ډېر ښه تیر کړی شکر دی او دا وخت مې هم ښه دی. نو چې سبا افسوس کې، ارمان کې، اوس احتیاط وکړه، اوس سترګې وغړوه،
په دې ویډیو باندې د خپله رایه هم راکړه او دا ویډیو مخکې هم د ملګرو سره شیر کړه او د وخت قدر وپېژنه.